قبایلي علاقې چې کوم حالات دي تاسې ولیدل چې دا د ګورنمنټ یو خو پالیسي میټر کوي چې هغه کومه پالیسي امپلیمنټ کوي. لکه د موږ په وخت کې په تیرو کې ډېر ښه امن و، 3-4 کاله موږ ته افغانستان بارډر پورې موږ سکیمونه کول، افتتاحګانې به کېدې، موږ څه منسټران او افسران به تلل. خو دا کم بدامني چې مین وجه دو یو خو دا تیرو کې چې اوس دوباره ساری روچت کو، دا مین وجه حکمت عملی دو د ګورنمنټ. هغه کې صوبایي او وفاقي حکومت دواړه برابر ذمہوار دي. لکه ټیک تو اپریشن خو وشي وقتي طور باندې هغه حالات لږ نغه کی پریس کی، خو بیا هغې دپاره چې کم سیاسي طور باندې سماجي لحاظ سه یا هلته کې چې کم نور د ډیولپمنټ تسلسل دی هغه نه وي. نو یو خو مین وجه دا هم دو چې هلته کې لکه دغه تسلسل بیا نه وي. د بدامنۍ مین وجه هلته کې د ګورننس کمی دو. لکه هلته ګورننس بالکل وي نه. لکه د تیرو علاقه ته اوس ته پته دو، په تیرو کې نه د مونږ سیکورټي چې کم که پولیس ډپارټمنټ دی یا نور سیکورټي ادارې دي دا هلته کې ان پلیس نه دي. نو ته څو پیرې چې هلته کې ګورننس نه وي امپلیمنټ شوی، ګډ ګورننس نه وي ریسټور شوی، هغې پورې به دا شی یعنی مو په رایه دا دو چې یاره دا به دغسې کېږي. په دا کې مین وجه د مونږ د منتخب نمایندګانو رول هم دی چې کومې علاقې منتخب نماینده د خپل علاقې د داسې اهمې مسلې په متعلقه فورم باندې که هغه د سیکورټي فورسز سوي که هغه د ګورنمنټ سوي، او په دا کې مقامي خلک په اعتماد کې د ګورنمنټ د مقامي خلکو د ګورنمنټ په منځ کې چې د یو برج کردار ادا کړي، نو دغه شی دغه حالات نارمل تروسي کېږي. خو اوس تاسې ولیدل په تیرو حالات چې کله نه بدامني شروع شوي دو، منتخب نمایندګان بالکل د دغې نه ځان یې لکه سایډ لاین کړی دی، هیڅ قسم رول نه پلی کوي. د هغې په وجه باندې تیرو خلکو ته دا مشکلات